زه خوبه څنګه راپاڅېدم چې ما ته یو ملګری راغی ما ته ویل په کابل کې دماکه وشوه چې ما ډایرکټ خپل زوی ته ټلیفون کو ما یې د اکثر وزیر وزیده کابل ته ټلیفون نه چوته او نه چوته جو هغه چې څه شو هغه شو بیا یو ته او بل ته دته ټلیفون کو بل نمبر نه ملاوېدو دا هغه نمبر نه میراوي ټلی ورته اوسه پورې دومره رنګونه مې کړي دي او نه ته ورته د ما ته د نقشې را لېږلي د خپل کور نقشې جوړوله پرون چې زه رالم په قبر ودرېدم ما یې تا خو تر قبر نقشه جوړه کړه نقشه کور جوړوله دا د قبر نقشه جوړه کړه دا زموږ سره ژل وکړو دا تاسو دا واړه ماشومان ګوري دا یتیمان شوي دي او نو 4-5 کاله بعد راغلی و وی چې وزیر اعلی صاحب راغلی دی او چې تاسو زما پیغام غله ویسئ چې کوم شهدا پیکج د موږ بوله هغه ورکو تاسو یقین وکئ چې په موږ باندې بله دماکه وکړه چې د پیکج دا نیم واغستلو موږ پیکج ته دا قوم پیکج ته ناست دی دا جنت ملک دی زموږ د عمل خو دې خلکو موږ باندې دوزخ کړی دی هلته کې دوزخ ملک دی خو دې خلکو هغو په ځان باندې جنت کړی دی په دې کې داسې کسانو چې هغه سټور ته تلل ګولۍ ځان راغستې هغه په ګولو کې مړه شو بسم الله الرحمن الرحیم زه یم قاری ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل زه نن بیا د سوات ضلع دا هغې ته وایي کابل سوات ته مرچکي او کلی دی د دې کلي یو دوه ډېر ښکلي ځوانان د بده مرګه پرون دلته په کابل کې چې کومه ځانمرګي بریښ شوی دی کومه خودکش حمله شوې ده د دې کورنۍ یو دوه ډېر ښکلي ځوانان چې زمونږ په دې سیمه کې دی پاتې کېدم نه د دوبۍ نه د چوټۍ باندې راغلي وه ما سره د متاثره کور د هغوی د هرونه والد صاحب رشتې داران او د هغوی د جوخ ملګري دا موجود دي دیو سره به تفصیلا خبرې کوو چې فیاض او دا بل مرګري چې کوم وفات شوی دی شهید شوی دی دیو هلته څه دپاره تلي وو دیو د څه ستونزو مشکلات دي او آیا دا ما سره چې دا کوم خلک ولاړ دي دا د څه غرض د څه مقصد دپاره ولاړ دي یقینا د دیو به ډېرې زیاتې خبرې وي ډېر په دیو په ژبې به خبرې وي زموږ د حکومت زموږ د اعلی چارواکي د هغوی نه به یو څومره هر سړي په ذهن باندې زه چې کوم لاړم پرون ما یو 15 کورنۍ هغه اورېدلي د هر سړي په ژبه باندې دا یو خبره ده چې مطلب زه امن غواړم ما ژوند غواړم زما ژوند سیکیورټي دا تاسو دا واړه ماشومان ګوري دا یتیمان شوي دي لکه دا به سبا راغټېږي دا به خامخا دا یو تپوس کوي چې بی زما هغه پلار څه شو زما هغه پلار ولې د ستونزو ښکار شو زما دا پلار د دې ځای کې لکه چاله څه خونه ړنګه کړې وه چې لکه دا له دې دماکې ښکار شوه ورور ټایم راکولو ډېره مهرباني دا راته ووایه دا چې کوم شهید شوی دی دا ستاسو څه کېږي زما زوی دی څه نوم دی د دې؟ فیاض نواب او دا کله راغلی و پاکستان دی اوس په دې 17 تاریخ راغلی او 17 ورځې وشوې او 4-5 کاله بعد راغلی و دا بچي ورسره هلته دی او ښکلی سرکاري کاري دی او چې دلته راغی 20 ورځې په پاکستان کې ونیستې او دغه حال دی ستاسو د مخې خبره دلته دی سره تلي و د کابل بازار طرف ته دغه ځای چې د مارکیټ ته تللي وو سپایزار یې اخیستلو چې واپس راتلل په موټرسایکل ناست وو دغه دماکه وشول د بده مرګه مونږ چې هغه سوشل میډیا باندې کوم ویډیوز کتلي دي نو هغه لکه په دې سکرین باندې د ښودو هم قابل نه دي بالکل لکه هغه دومره خراب شوی دی دومره هغه شوی دی چې لکه هغه چهره هم د پهچان نه وتې وه هغه شوې وه څه وایې چې هغه دا کوم ژوند هلته د ستونزو د مشکلاتو دپاره تېرو دې کورنۍ دپاره به تېرولو تېروو چې زه به چې ځان نه څه وکړم او په خپل ملک کې به څه کار وکړو څه به وکړو 4-5 کاله نه راتو یوې میاشتې له راغې په یوه میاشتې کې ما نه مړ ډاک و که نه دا ملک دی دې ذلیله ملک ته څوک راځي زه په خپله خفه وم چې نه راتلی خو هلک وتنګ شوی وی چې زه لاړلی راغی چې دغه جوړه شوله هغه خبرې را سره شیر کوي چې لکه اکثر زموږ چې دا کله مسافر رونو دا د شپې چې کله وزګار شي ډیرو ته راشي خپلو بچو سره رونو سره تاسو سره دا په ویډیو کال باندې خبرې کوي څه خبرې اکثر دا تپوس کوي چې پهله خلک اول دا تپوس کوي چې یاره هلته څه حالات دي بالکل وایي هلته څه حالات دي هغه حالات دغه ځای ته دا راورسولو چې نن هغه تورو خاورو کې دي خبره هر سړی د حالاتو تپوس کوي څوک وایي حالات ښه دي دغه مهنګایي ده د هر طرفه ډېرې مسلې دي که نه خو دا دهشتګردي دا کم کار چې دی که نه دا خو څوک نه کوي دا ماشوم ما رالو که ما را دې ځای نه بوتو په دوبۍ کې مې ځان سره هلته وړوکی بولی دې ټولو کلي ته معلومه ده او هلته مې پې سبق ووی او هلته یې ډګري واخیستله
او چې کار یې وشو د 2-3 کاله د کار وشو سرکاري کار د حکومت وشو دلته 10 ورځې راغی دا چلې ورسره وکړو موږ د چا نه بدل واخلو که موږ ترې څوک وښایي چې د دې نه بدل واخلي چې موږ سره څه کوو یقینا قدرمنو پښتنو دا کچ ماشومان دي سره به زه څه کوم دي ته به زه څه ګورم د دې ته کتل ګران دي نور د پیسو د طرفه څه مسله نه د هېڅ مسله هم نشتي خو دې ته دا کتل ګران دي ښځه یې ده ځوانه جنۍ ده هغه لمحات را سره بیان کړي چې زموږ د کتونکي ګوري چې کله تاسو ته څنګه پته ولګي دا چې یار بھائی په کابل کې دماکه شوې به دماکې نه هټ کړ دارت وې شهره ستا دا کم دا چې کم دا چشم او چراغ او دا پکې څنګه ښکار شوی هغه لمحات را سره بیان کړي ما د شی وکړو چې زه ودومه مازدیګر ټیم کې اکثر موږ د کېږو د ماسپښین مازدیګره پورې زه را خوبه څنګه راپاڅېدم چې ما ته یو ملګری راغی ما ته په کابل کې دماکه وشوه چې ما ډایرکټ خپل زوی ته ټلیفون کو ما یې د اکثر وزیره کابل ته ټلیفون نه چوته او جو هغه چې څه شو هغه شو بیا یو ته او بل ته دته ټلیفون کو بل نمبر نه ملاوېدو دا هغه نمبر نه میراوي ټلی ورته اوسه پورې دومره رنګونه مې کړي دي او نه ته ورته هغه یې وړه هسپتال ته او دی بیا ما ته حل نه وي او چا به یو سوی چا به بل سوی هغه هلته وفات شوی او پروت و او ما سمدستي چې زه پوه شوم وړه مې کار نه کوو ټکټ مې هم یو ټکټ مې راواغستو د رسول خیمې هغې 2 غنټې لیټ و د هغې نه مې بل په دوبۍ نه راواغستو دا ټکټونه هم تاوان شول که هغه مې یو راواغستو بل مې د دوبۍ نه واغستو هغه په 1:30 بجه راچوتېدو هغه 1:30 والا بیا هم 3-4 غنټې لیټ شو خو موږ یې بیا چې راورسېږو بیا هغه جنازه یو یې ښخ کړی اویس او زما زوی ما ته پاتې کړی دي سوی روجان د واقعیا باره کې مونږ خو هغه صرف چې راشو لکه مذمت یې صرف کوه صرف دا ویو چې لکه دا وشو نن بیا هغه بازار هم کولاو دی غم خو په هغه کوري چې لکه چا باندې هغه کم ځای نه وي چې لوګي هغه ځای نه ښي چېرته چې اور لګېدلی سوی د اندېښنې واقعې باره کې او زموږ د 2 ماشومان اویس او فیاض په دوبۍ کې وو هلته کې ښه کاروبار و ډېر قابلان ماشومان وو په لږ وخت کې ځان ډېر اسټبلش کړو او په چټۍ باندې راغلو د یو په 7 تاریخ باندې روانو 15 میاشتې مخکې راغلو د اویس د پیاز خبره خو تاسو ته وکړه 3 میاشتې مخکې واده شوی دی وړه معصوم زما تر لور په واده ده د لور په واده ده د بل نه ماشومه جنۍ پاتې شوه دوسره موږ څه کوو دای ماشومان دي موږ حکومت نه روزګار غوښتی دی نه یو ته بل څه غوښتی دی موږ ته صرف امن غواړو زه یوه خبره بله شریکول غواړم پرون موږ شکریا ادا کوو عبدالرحمن صاحب زموږ ایم پی دی هغه راغلی او دلته کې زموږ په غم کې شریک شو الله دې قدرمن کړي د هغه سره یو کس راغلی هغه یو خبره ما ته وکړه زه هم زما راتلو وایي چې وزیر اعلی صاحب راغلی دی او وایي چې تاسو زما را پیغام هغه له ویسئ چې کوم شهدا پیکج دی موږ به له هغه ورکوو تاسو یقین وکئ چې په موږ باندې بله دماکه وکړه چې د پیکج دا نیم واغستو موږ پیکج ته دا قوم پیکج ته ناست دی دې قوم له امن ورکئ بس موږ ته صرف امن راکړئ زموږ د حکومت دغه مطالبه ده دا قوم به په پیکجونو باندې ګزاره کوي د چېرته ملک یو ملکونه په پیکج باندې چلیږي قدرمنو پښتنو یو 2 ملګري دي دا یو ډېر جوخ ملګري دي سره جوخ پاتې شوي او نن د هغې په تعزیت کې هم دا شریک شوي دیو سره به خبرې کوو چې هغه سره دیو وخت څنګه تېر کړی آیا دیو مو سره په مسافرتیا کې وو په موبایل باندې روزانه خبرو اترو د حال احوال اغشتو تفصیل سره به دغه کوو السلام علیکم ورور السلام علیکم ستاسو څه نوم دی ورور اما محمد فاروق نوم دی تاسو چا ملګري یې زه د سردار ډېر پوهاوی ملګری یم څومره وخت دوستي مو وه چې ډېر تقریبا 10 کالونه زموږ دوستي ده څه خپلو کې بس تاسو خبرې اترې کې دي خاص کر د دې سیمې په باره کې زه به دا ووایم په دې سوات باندې ډېر سخت وخت تېر شوی دا خلکو نمکل مکاني کړې وه دا ځایونو نه هجرت کړی او تلي وو ډېر وخت پس الله تعالی خوشحالي راوسته روشنیانې راغې ماښام کې یو ډېر چهل پهلي او د بده مرګه دا ځای زمونږ واپس بیا په دې خلکو کې دومره خوف او حراس دی لکه څه وایي تاسو دې باره جی زه دا وایم کله چې دا په 2008 کې دلته حالات خراب شو موږ به دلته روزګار کوو زه په خپله په هغه ورځو کې لاړم دوبۍ ته خپل بچي مې ځان سره هم بوتلو هلته کې موږ دا 14 کاله تېر کړو ډېر سره هم نو هلته موږ دومره خوشحاله یو که نه چې زما بچي د شپې په 2 بجې د خپلې دیرې نه کور ته ځي له ما څه یاره نشته دلته کې چې راشي یوې میاشتې له موږ یېرېږو نو دا جنت ملک دی زموږ د عمل خو دې خلکو موږ باندې دوزخ کړی دی هلته کې دوزخ ملک دی خو دې خلکو هغو په ځان باندې جنت کړی دی داسې یو زه چې په هر مازه کې دوا کوم زه دا وایم چې خدای پاک زه په دې ملک کې چې څنګه امن دی دغه شان زموږ ملک کې امن راولي هلته کې موږ ته هېڅ تکلیف نشته ډېر خوشحاله یو ډېره ښکلې زندګي ده خو زما بچي هم دي او دی هم دی چې هر یو دغه کېږي چې یاره موږ پاکستان ته لاړی دی خپل ملک ته لاړی چې دلته کې راشي نو دلته کې دغه حالات دی څومره کمی محسوس کوئ د هغه نن نشته دی زموږ منځ کې ډېره چې ډېر زیات کمی محسوسه کوو پیاز چې وز راغی د 11 ورځو له د ما ته یې د نقشې رالېږلي د خپل کور نقشه یې جوړوله پرون چې زه رالم په قبر ودرېدم ما یې ته خو موږ تر قبر نقشه جوړه کړه نقشه کور جوړوله دا د قبر نقشه جوړه کړه دا زموږ سره ژل وکړو د پیاز یې غمون شو پرده
جنرال رحمان شم الله دې صبر درکړي. ډیره ګرانه ده. څه وایي ورور جان دې دغه باره کې؟ نو موږ خو دغه وایو که نه چې دا کم کسان چې جلسې کوي جلوسونه کوي هغه کو نیشنل پارټۍ والا دي کو جماعت اسلامي دی کو جماعت علما والا دي یا نور کم سیاسي پارټۍ دي که نه نو ډېر غټ غټ ګراونډونه دي ټیک شو دیو د هغې ته ځي دیو د چوکونو او د بازارونو او د دې د جلسو جلوسونو نه قلار شي ځکه زه به په بازار ته وځم که نه زه به ځان له پیزار اخلم په دې کې داسې کسانو چې هغه سټور ته تلل ګولۍ ځان راغستی هغه په ګولو کې مړه شو څه داسې وو چې ځان له شاپینګ له وتي وو هغه په پیزارو راغستو کې مړه شو څه دا واړه په پیزارو کې مړه دي څه کسان داسې وو که نه چې ځان له یې سالن ګولی سبزي یو شی بل شی راغسته هغه په هغې کې څه وفات شو او څه دغه شو لکه زخمیان شو او نو زه به دغې له هم بازار ته نه وځم تاسو دا سیاسي پارټو والا دي دا مهرباني وکړي چې لکه ښه غټ غټ ګروډونه دي هغې ته دې ځي په هغې کې د خپل دغه کوي جلسه جلوس کوي زه دا خبره کول غواړم که نه زموږ په ادارو کې که فرق یو کلاسپور دی یو کلرک دی که نه که د هغه نه یو فایل چېرته مسپلی شي که نه د هغه نه تپوس کېږي چې دا فایل ولې ورک شو څه ورک شو د هغه نه ایکسپلینیشن کال کېږي زموږ د نمایندګان چې کوم دي د قومي اسمبلي دي که د صوبایي اسمبلي دي او که زموږ سکیورټي ادارې دي دغونه به دا تپوس څوک کوي دا تنکي ځوانان دا تعلیم یافته ځوانان نور به څونه موریانې جاړي نور به څونه داسې ماشومان یتیمانان کېږي دا زموږ ذمهوار دي زموږ ایم پی ای زموږ ایم این ای زموږ حکومتونه چې د هر چا دی او زموږ سکیورټي ادارې چې د یو کلاس فور نه د فایل تپوس کېدی چې فایل ولې مسپلی شو د دې ماشومې د پلار تپوس ولې نه کېږي زما اداره شته که نه زما سکیورټي لپاره اداره شته که نه دا قوم دا د ریاست ذمهواري ده ریاست ذمهواري ده زما د مال زما د جان زما د عزت زما د عقیدې د دې ریاست ذمهوار دی نور به څونه موږ مرو څوک به را تپوس کوي زمونږ السلام علیکم ورور جان وعلیکم السلام څه کمی محسوس کړې دغه یار نن نشته دی یار ډېر زیات دی نو زه تا ته نشم ویلی خو په خپله دغه ویم چې لکه په ما باندې هلته ګاډی کالټې شوی زه یې په بوجۍ کې راوړی خو چې پیاز دی یا په ګاډي کې زه څه ایره شی او پیاز دی الله دې صبر درکړي الله دې صبر درکړي قدرمنو پښتنو دا پښتو دا سیمه کابل ډیر ښکلی قوم دی دا تاسو ګورئ لکه هر یو په مخ باندې لکه جړه ده خفګان دی او صرف دغه یو اواز لکه کوي زه بار بار د دې اواز ځکه اواز کوم چې مطلب که هر څه وي هر چا نه لکه د انسانیت خو سړی ژوندی وي که نه دا ضمیر موږ ته دین او اسلام هم یو لاره خوري چې دا یو غلطه ده او دا یو ټیک ده چې کله سړی ځان ته شي کله دی وده کېږي د خپل ګریوان کې یو دوه قسمه سوچ وکړي چې یاره دا ما چې نن کوم کار کړی و د چا خون مې اغوستی نو یاره دا مې بد مې کړي وو صحیح ده ټیک ده دلته نه به زه لاړم شم مړ به م شم د الله تعالی هم یو عدالت به لګي ورځ د قیامت هلته به موږ مخامخ کېږو جواب به ورکوو الله تعالی دې ستاسو په ټولو حال باندې رحم وکړي الله هم ښاد او آباد لره الله دې وکړي چې زمونږ دا ملک زمونږ دا سیمه واپس آباده شي ډېره مهرباني